بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. ملګرو دا وخت کې دا خپل درنو مشرانو سره ناس یم د شوی تازه ګرام کم چې 13 هفته تاسو پروګرام کتل زنګ د باباجو زموږ سره زموږ غمورم ناس سره کم چې سلور بچانه واغوي دی پری خو دی په نیمه لار کې او دوی دا ژوند سمره د سختو سره او د پردې کور دی وای چې د کور نه وای هم لږ وخت بعد دی چې وباسي نو کچرته کې یو طرف ته په معاشره کې داسې بچان وي چې دا غوي سره په ځل کې د خپل مور او پلار ځګې نه وي خو بل طرف ته په معاشره کې زموږ داسې غیرتمند پښتانه رونه شته چې هغوی د بل مور او پلار له هم د خپل مور په نظر ګوري او د دوی سره خپل خوشحالۍ شریکې کړي دي د دعاګانو ارزومند دي هغه خلک او چې د دوی څه مسلې دي هغه هم د اخلاص په لار باندې د هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼۍ را لېږلې ده د دوی سره یې شریکه کړې ده. ډېرو ملګرو پکې دا ډیمانډ کړی دی چې که دا بابا وبای زموږ سره ځي زموږ مور او پلار نشته د ځان سره یې بوزو هم. تاسو ته په آخره کې د دې پروګرام یو غټه خوشخبری هم درکو چې دوی له مونږه څومره خوشحاله ستاسو د مسافرو د برکت راوړي دي نن هغه به در سره هم شریکې کوو. کوم ملګرو چې پیسې را لېږلي دي هغه لیست په در سره شیر کوو د دې خپل مور او پلار نه د مشرانو نه به یو څو تپوسونه هم کوو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو کومې پیسې چې موږ لا پاکستان ته راغلي دي امیرزیب صاحب د پاره نه 2000 روپۍ میجر نادر صاحب چې په سوات کې ډیوټي د زنګ سره دی هغه 6700 روپۍ په ایزي پیسہ یو نامعلوم بای دی زنګ د اسبن نه 1100 روپۍ ایزي پیسہ صاحب الرحمن صاحب د دوبۍ نه 5000 روپۍ حبیب صاحب د بحرین نه 4200 روپۍ نور زمین صاحب زور طلب رحم غنی ګل زمین صاحب او ګل روب صاحب د سعودي عرب نه 8800 روپۍ د ملګرو په خپل کې چاندا کړی د الله تعالی دی وربجون کې ډیر برکت واچي. محمد علي صاحب د عمان نه 5157 روپۍ لاست نمبر زموږ سره دی 5046 د ملیشیا نه 2820 روپۍ مظفر خان صاحب د پارن نه 1244 روپۍ یو نامعلوم رور دی زموږ د پاکستان نه 1000 روپۍ په ایزي پیسې را لېږلي. بیا لاست نمبر دی زموږ سره 1899 د دوبۍ نه 2000 روپۍ چې هغه موږ د کوټي ګرام میډیکل سٹور نه حاصل کړي دي. محمد الله او دوست د دوبۍ نه 3000 روپۍ او سردار استاد د پارن نه را لېږلي دي موږ ته 1050 روپۍ او ابولولي دی زموږ یو ریګولر ډونر دی هغه را لېږلي دي د کور دپاره 2500 روپۍ. بیا دې نه علاوه ملګرو زموږ سره زموږ یو خوږ دوست دی د عمان نه حاجي محبوب جان او د هغه ملګري چې د هغه سره په دې کې حیات دی بادر صاحب دی یوسف صاحب دی میرداد محبوب احسان عبدالله اسرار حاجی محبوب جان او دو ملګري داسې دي چې هغوی خپل نوم نه دی ظاهر کړی دوی را لېږلي دي 22918 روپۍ. او بیا زموږ سره واجد علي صاحب دی زموږ چې د سخاکوټ نه هغه را لېږلي دي 5000 روپۍ چې په دې باندې دوی ته زما له طرفه د کپړې وغیره واخلئ. بیا زموږ عمران بھائی ته چې کوم بریاز کې پیسې حواله شوي دي لاست نمبر دی 421530 ریال بیا لاست نمبر دی 806020 ریال پیر او د هغه ملګري 50 ریال لاست نمبر 092 دی 100 ریال گلزیر صاحب د طرف نه 100 ریال نثار صاحب 20 ریال سلمان صاحب 10 ریال ایوب صاحب 10 ریال لاست نمبر دی 9665 20 ریال لاست نمبر 051 دی 100 ریال لاست نمبر 4202 دی 20 ریال ابتاب صاحب 20 ریال لاست نمبر 439 دی 10 ریال عجب خان صاحب 50 ریال لاست نمبر 8081 دی 100 ریال او لاست نمبر 279 دی 300 ریال. بیا زموږ ابرار بھائی ته چې کوم په جده کې میلاو شوي دي د پیټو درې زموږ یو خوږ رور دی 50 ریال ابو طلحه صاحب 50 ریال تازه ګرام یو رور دی زموږ هغه 100 ریال عثمان صاحب د طرف نه 50 ریال او جبر خان صاحب د طرف نه 50 ریال ملکن بھائی دی زموږ ریګولر ډونر دی دغه د طرف نه 50 ریال او د منصور صاحب د طرف نه 100 ریال. بیا زموږ پلکنا صاحب ته په ریاض کې یو خوږ رور کړی دی چې لاست نمبر دی 606 50 ریال بیا خان د طرف نه 30 ریال او ندیم صاحب د طرف نه 50 ریال. بیا زموږ سره لاست نمبر دی 642 150 ریال او امتیاز بھائی دی 50 ریال چې دا جنید زیر صاحب ته چې کومې حواله شوي دي نو لاست نمبر 642 دی 150 ریال او امتیاز بھائی د طرف نه 50 ریال. بیا جمعه خان صاحب ته حواله کړي دي عمران بھائی په ریاض کې 50 ریال او جاوید صاحب ته په القاسم کې یو نامعلومه ملګری دی چې نوم یې نه دی ظاهر کړی 65 ریال. سمیع الله صاحب ته په دمام کې نثار 50 ریال محمد موهیا 20 ریال سلیم صاحب 100 ریال او شایان صاحب 20 ریال. بیا سلمان صاحب ته په دوبۍ کې حواله شوي دي پاکستان سوپر مارکیټ نه 100 درهم بختیامین صاحب 50 درهم لاست نمبر 975 دی 10 درهم سیول ډیفنس نه هغه ته میلاو شوي دي 100 درهم. بیا زموږ عالمګیر ایمل بھائی ته حواله شوي دي د جهانګیر خان د طرف نه 50 رنګی اجاز بنګش د طرف نه 50 رنګی لاست نمبر 1344 دی 100 رنګی او د سیول ډیفنس نه په ملیشیا کې 80 رنګی او خیالزاد او دغه ملګرو هم مونږ ته څه پیسې را لېږلي دي چې عالمګیر ایمل ته حواله کړي وي دا پیسې هم مونږ ته را رسېدلي دي په هغې کې هم مونږ 3000 روپۍ د دې باباجي دپاره د هغې پیسو نه کېښودي دي. ښه ملګرو د دې بابا او زنګ د دې مور زموږ سره ټوټل پیسې جوړېږي 1,49,109 روپۍ
د دې زموږ سره ټوټل جوړېږي 1,49,109 روپۍ. او څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو له به درکوو یو غټ سرپرایز، نو دا تاسو کتی شئ دوی ته مونږ داسې یو غوا اخیستې ده چې دا غوا داسې ده چې دې 3 ورځې وشوې چې لنګه شوې ده. او زموږ د هغې ورور دا وینا ده چې انشاءالله دوی له به شپږ 7 روپۍ کوي او دوی به ځان له د 300 روپو 500 روپو پای خرڅوي. انشاءالله د دوی د ژوند به ډېر زیات د راحتي سره شي. دوی به چاته محتاج نه وي، دوی به چاته اریان نه وي، دومره به د دوی کېږي چې انشاءالله د دوی د ژوند به مخ په وړاندې ځي. نو د دې غوا د دې نه علاوه د دوی دلته کې په هغه ورځ چې ما کوم حالات لیدلي وو، نو د دوی د ورونو هم ورته لږ ډېر تکلیف و. دا چوله م ول اخیستې، دا سلینډر م ول اخیستی هم دی، او ډکړی م ورله هم دی چې دوی ته بیا تکلیف نه وي ډک سلینډر. بیا دوی له مونږ د 2 نمازې راوړې دی چې مونځ او دس پې کوي او تاسو ته به دعاګانې کوي. د خپلې مور له هم 3 جوړې راوړې دي او سره صادري. د باباجي له هم یو 2 جوړې ګرمې راوړې دي او د دوی د صادر هم حالات یې داسې وو، نو دوی ته هم پکې ګرمه شړی راوړې ده او دا غوا م ورته اخیستې. د دې ټوټل چې حساب کتاب وشو د دوی دپاره 1,28,000 روپۍ مونږ خرچه کړې ده او د دوی زموږ سره 21,159 روپۍ پاتې دي. 21,159 روپۍ دا به دی باباجي ته حواله کوو او د دوی نه به تپوس کوو چې دوی له چا دا پیسې را لېږلي دي کومو مسافرو چې هغې خلکو ته دوی په کم نظر ګوري. باباجي دا پیسې دي 21,100 او یو کم 80 روپۍ کې دی او دا 21,180 روپۍ دا ما تاسو ته حواله کړئ. کومو خلکو چې دا پیسې را لېږلي دي دا زیاتر پکې مسافر دي، څه پکې په وطن کې دننه هم زموږ غیرتمند وروڼه دي را لېږلي دي. مسافر دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه د خپل بچو د رزق نه یوه ونړۍ را شو کولی ده. او دا پروګرام چې کله وکتو نو هغوی وایي چې ډېر زیات بدقسمته دي هغه بچیان ستاسو چې کومو تاسو پرېښودي، خپل د دوا ځګی ورک کړی دی، خپل جنت یې په نیمه لار کې پرېښودی دی. نو هغې خلکو خو چې هر څه ویلي د الله تعالی دې ستاسو بچو ته هم هدایت وکړي چې ستاسو د خدمت جوګه شي او ستاسو خدمت وکړي او خپل اخر جوړ کړي. که ستاسو خدمت وکړي او که ونه کړي، خو که چرې ونه کړي نو هغوی په نقصان کې دی. او که ستاسو خدمت وکړي زموږ دا اواز دی هغوی ته الله تعالی وکړي چې ورسي او هغوی لږ ډېر څه په ځان کې دغه پیدا کړي او تاسو بوځي، نو د هغوی به راتلونکی ژوند ډېر د خوشحالو. خو د کومو خلکو چې ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي هغې خلکو ته یې څه وینا ده؟ ورته مې دا وینا ده چې اخر او دنیا دې دواړه د هغو د خدای ښایسته کړي او په سخت ځای کې په اخر کې خدای په کار کړي چې له ما سره امداد کړی، خدای د هغو سره امداد وکړي. موریا کومو بچیانو چې در سره خوشحالۍ شریک کړي هغوی ته دې څه وینا ده؟ او زیات ملګرو پکې د دعا دپاره اپیل کړی. مسافر دې خپله هم د رنګ رنګ سختو سره دي چې کله مونږ داسې د باباجي غونته کې سپینګیري یا ستاسو غونته کې میندې ورته ور وړاندې کړو نو هغوی هغه خپلې سختې یېرې کړي او وایي چې راشه مونږ به د دوی سره خپلې خوشحالۍ شریکې کوو چې د دوی لږ ډېر دا ژوند د سهولت سره شي. نو هغې مسافرو یو ځل بیا ستاسو سره خپلې ډېرې ډېرې خوشحالۍ را لېږلي دي. تاسو ته هغې خلکو ته دې څه وینا ده؟ هغه د خدای خوشحاله کړي او هغو باندې د خدای راحت راولي چې په موږ یې راحت راوڅه. موږ ډېر اریان ناست یو، د الله در ته ناست یو. یو الله شته له موږ مال دی او نور هېڅ زموږ درک نه لګېده، خو دغه دوه په دوه ناست یو په شته بچو کې. نو موږ به څه وکړو؟ الله نه او ستاسې نه څه پناه نشته د یو الله نه. او خدای دې راپسې خپل راحت راوړي او هغه مسافرو دې الله عمل شي چې له موږ سره لاس کړی دی، چې موږ سره چا لاس وکړو. او خدای دې اخر دې خدای د هغو ښایسته کړي او خدای دې د خیر او د خوشحالۍ په راحت او په خوشحالۍ دې خدای راولي او مسافر دې خدای سنه کړي بچې، خدای دې سنه کړي د خیر او د خوشحالۍ. خدای دې په داسې راحت راولي لکه په موږ چې راوستي او الله درته ناست و نو څه درک نه لګېدو، خو په موږ یې راحت راوسته. خدای دې پرې راحت راولي، خدای دې پرې راحت راولي د خیر او د خوشحالۍ. هغه ټول مسافر په دعا کې یاد ساته مورې. څوک په جیلونو کې دی، د چا د کارونو مسلې دی، د چا د ویزو دی، هغه ټول خلک په دعا کې یاد ساته. مسافر دې خدای سنه کې، مسافر دې خدای د خیر او د خوشحالۍ او په ډېر عمر او په خوشحالۍ او په ډکو منګولو دې الله راولي د خیر سره خپلو کورونو ته. مسافر دې خدای سنه کې، مسافر دې خدای ځای نه ورکوي، خدای دې راولي په خپله خوشحالۍ د ړه حاجت دې الله د سره کړي د خیر سره. لمونږ د ړه حاجت یې د سر کړی دی، خدای دې دغه مسافرو د ړه حاجت د سره کړي د خیر او د خوشحالۍ. ښه مورې زیات زمونږ داسې چې کومه ستاسو سره دا واقع شوي د زمونږ د پښتنو په سیمه خو داسې ډېر کم کېږي ځکه چې مور او پلار خو جنت دی او د غریب سړي په ژوند کې یو خوشحالي چې کومه ده نو هغه مور او پلار دی چې هغه الله تعالی مالدار له غریب له یو شان ورکړی. د مور او پلار مینه یو شان ورکړې ده. په غریب سړي باندې په دنیا کې د الله تعالی د ټولو نه غټ فضل او رحم دا دی چې هغه له هم د مور او پلار هغه عظیم نعمت ورکړی دی او هغه مینه یې ورکړې. خو داسې بدقسمته بچیان ستاسو دی ته به ووایي چې کم ستاسو سره یې کړې ده نو ټیک ته که یو طرف ته داسې بچي الله تعالی ورکړي دي چې هغه ستاسو فرمان برداره نه دي، ستاسو ژوند د هغوی د لاسه ډېر د سختو سره دی، حالانکې چې تاسو خپلې خوشحالۍ د هغوی دپاره خاورې رې کړي دي،
خو بل طرف ته به زه وایم چې داسې غیرتمند پښتانه بچیان هم شته چې هغه د خپل مور او پلار د خپلو بچو نه علاوه ستاسو غونته کې مور او پلار هغوی وایي چې دا زموږ مور او پلار دی او ستاسو سره خوشحالۍ شریکې کوي. نو که کم انسان زموږ د دې ویډیو نه دا مطلب اخیستی وي چې که دا بچیان داسې شي نو نه دي پکار. نو انشاءالله تعالی چې الله تعالی دې وکړي چې زموږ راتلونکی نسل ټول داسې شي که چېرې د دوی سره خپلو بچو رشته ختمه کړې ده خو الله دې وکړي چې زموږ د پښتنو په سیمه ټول هم داسې بچي الله تعالی ورکړي لکه څنګه چې تاسو یې ځکه چې چا خپل مور او پلار پرېښوده تاسو هغه مور او پلار واغسته هغه مور او پلار هم خپل کړه هغې مور او پلار سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړې نو الله تعالی دې تاسو په خپل اولاد هم خوشحاله کړي. الله تعالی دې د دې بدلې ستاسو مور او پلار له هم ورکړي. او والله چې زما سره خو د مسافرو په حق کې د الفاظو ډېر زیات کمې راځي خو نن چې کوم د دې مور او پلار دا خوشحالۍ زه وینم نو الله تعالی دې وکړي چې د دې یو په سل باندې الله تاسو له هم ډېرې خوشحالۍ درکړي. او زموږ د پښتون قوم داسې دی چې دوی ته کله هم د مشرانو سخت راشي نو دوی بیا په خپل سر نه هم تیر وي د خپل ځان نه هم تیر وي خو هغه وایي چې زموږ د مشرانو ته ځان ورسوئ خوشحالۍ ورته ورسوئ. خو الله دې وکړي چې راتلونکی یو داسې هم یو کیس را نشي لکه څنګه چې زموږ د دې مشرانو سره راغلی دی. الله تعالی دې زموږ ټول مسافر زموږ غیرتمند پښتانه زموږ مشران زموږ کشران ټول دې د خپلو مشرانو په حق باندې داده کړي. الله دې وکړي چې زموږ د مشرانو د خدمت په سبب او د خدمت په سیله الله تعالی زموږ او ستاسو جنت الفردوس نصیب کړي. ملګرو دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د کیمرامین عمرایت سره الیاس سهارا له ورکه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مور ستا چې دا کم شلیدلی څادر دی دا هم په هغې ورځ ما په خپل زړه د پاسه وړی او دا کور هم ډېر زیات یخ دی نو دی بابا له مې هم ښایسته شړی راوړي یا به درته په خپل لاس باندې د خیره سره در په سرومه او موږ په ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ.